الرحمن الرحیم عزتمندو زمونږ د دې کیم کوم چې نن په دې ښار پریس کلب کې لګېدلی دی د دې مقصد او غرض څه دی په باجوړ کې دا کم پري وړه چې تقسیمیږي نو په هغې کې ډېر زیات ګپلې شوي وې او د غریب ولس وړه چې دي هغه خلکو ایستلي وو پټ کړي وو بیا په هغې کې انتظامیه راولګېدله موږ بار بار هغې ته ریپورټونه ورکړل موږ بار بار هغې ته درخواستونه ورکړل هغه انتظامیه راولګېدل او هغې په خپله باندې یو څو کسان داسې یاد تلل هغه کسان زه الله ګواه کوم نن هم نه پیژنم خو صرف نومونه د هغوی د خولې چې یو صدام حسین یو ګوهر ایوب دا د اے ډي سي صاحب چې کوم ریپورټ دی دا د هغه ریپورټ مطابق چې دې خلکو 760 وړه یو کس چې دی 245 وړه پر ډے یو کس چې دی هغه 740 وړه دا د دې غریب ولس وړه هغه پټ کړي وو زمونږ لنډه مطالبه دا د ژوند مطالبه هم ده د آیین او د دستور نه بهر هم نه وځو چې دا کم خلک هغې دا وړه ویستلي دي د دې قوم وړې پټ کړي دي په کار دا ده چې سرعام هغې ته سزا ورکړی شي نن څومره ورځ ده انتظامیه کو د هغې خلاف اف آی آر درج کړی په کار ده چې هغه پبلیک کړي او که نه درج کړی نو زمونږ ذمواران دغه ضلعي انتظامي افسران دي دویم کم خلک چې د هغوی د کارډونو نه وړه ویستلی شوي دي او د هغې ډیلر ښکاره دی دا انتظامیه دا د دې فرض دي چې د هغې خلکو نه واپس دا وړه ریکور کړي که وړه هغوی خرڅ کړي یا بل څه کړي نو د دغې وړو چې کوم قیمت دی په کار دا ده چې دغه کم خلک چې متاثره شوي چې هغې ته دا پیمنټ چې دی هغه ورته وکړي درېیمه مطالبه هم دا ده چې دا انتظامیه څنګه چې په بازار کې یو سړی غوښه ګرانه خرڅه کړي یا یو بل یو شی ګران خرڅ کړي حالان کې ښه رزق ځان له ګټي خو لږ زیاتی وکړي او ګرانې خرڅ کړي دا انتظامي افسران راولګي او هغه له مخ هم پټ کړي ګاډي ته هم وخیژئ او سزا هم له ورکړي جرمانه هم پرې وخیژئ خو زه حیران دې ته یم چې د غریب ولس وړه پټېږي دلته دې وله راشي وایه سړی مونیو او انشاءالله اف آی آر به کټ کېږي نن پورې یو اف آی آر کټ نه شو یا خو دا انتظامي افسران په دې کې ملوث دي او چې ملوث نه وي نو د کومو خلکو خلاف چې اف آی آر کټ شوی دی په کار دی چې هغه پبلیک شي او که د اوسه پورې اف آی آر نو کټ شوی او دی ونه کټ کوو موږ به انشاءالله د عدالت مخه کوو عدالت ته به ځو او هغه خلک چې کوم په دې کې ککړ دي د هغې خلاف به موږ کاروایي کوو که عدالت هم د هغې خلاف کاروایي ونه کړه نو بیا چې زموږ د پښتنو کوم رواج دی څوک چې د چا نه څه پټ کړي او چا نه غلا وکړي هغې له کومه سزا ورکوي نو د هغې شان سزا به انشاءالله بیا موږ ورکوو اخرنۍ مطالبه هم دا ده چې هره ورځ د روزانه په بنیاد باندې ډیلر چې دی هغه بدلیږي نو ډي اف سی صاحب دا دې دا واضحه کړي ډي اف سی صاحب چې دا په څه بنیاد باندې دا ډیلران بدلیږي هغه خلک چې د هغې خلاف مسلسل شکایات کیږي عوام راوځي هغه ډیلران د اوسه پورې بدل نه کړی شو خو چې کوم د دیو خلکو خوښ نه وي دیو ته دنده نه ورکوي هغه خلک د روزانه په بنیاد بدلیږي زمونږ دغه مطالبې دي چې دا مطالبې سر ته ونه رسي انشاءالله اوس خو یو جمهوري او آئیني کیمپ دی کوم چې پرامن کیمپ دی که دا مطالبې سر ته ونه رسېدې نو د دې ضلعي انتظامیې خلاف به موږ راوځو زموږ څه بیا بله لار نشته